الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. حب الوطن غریزة فی النفس. د هر انسان په فطرت کې الله سبحانه و تعالی د خپل وطن سره محبت دی ښودلی دی. دا د انسانانو فطرت دی چې هر سړی د هغه ځمکې سره مینه کوي که مزما کې چې الله سبحانه و تعالی د انسان پیدا کړی دی، په هغې کې د مور او پلار دی، په هغې کې د رشته دار دی. قرآن کې الله سبحانه و تعالی فرمایلی دی ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الله وی کوم په دوی باندې لازمه کړی و چې دوی خپل ځان مړ کړي، خپل ځان ووژني یا د خپل کورونو نه وځي، دا کار به چا نه وکړي الا قلیل منهم، مګر لو کسانو به کړی. دې آیت کې الله سبحانه و تعالی دوه څیزونه ذکر کړي دي. یو دا چې هر سړی د خپل ځان سره مینه ساتي، هیڅوک دا نه غواړي چې زما د روح دې زما د جسد نه جدا شي. او دویم نمبر هیڅ یو انسان دا نه غواړي چې هغه خپل وجود د خپل وطن نه جدا کړي. نو د وطن سره مینه دا هم طبیعي ده او د انسان د خپل ځان سره مینه دا هم طبیعي ده. د دې وجه نه الله سبحانه و تعالی هغه صحابو له ډېر عظیم اجر ورکړی دی په هجرت باندې چې هغوی هجرت کړی و. د مکې نه تللي صحابه شو بیا مدینې ته. ولې؟ ځکه چې په دې کې د خپل وطن پرېښودل راغلي وو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو او روان شو نو د حزورا په نوم باندې یو ځای دی، هلته کې ودرېده حزورا، او دا یې وفرمیل مکې ته مخاطب شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والله انک لخیر ارض الله، قسم په الله ته د الله په ځمکو کې ډېره بهترینه ځمکه یې. واحب ارض الله الى الله، والله سبحانه و تعالی ته ډیره محبوبه ځمکه یې. لولا انی اخرجت منک ما خرجتو، که چېرته ستانه زه د خلکو نه ویستلم نو زه به چېرته ستانه وتلی نه وم. دا د نبي صلی الله علیه وسلم محبت دی د خپل وطن سره. دغه شان د نبي صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله چې اللهم حبب الینا المدینه کحبنا مکة او اشد. ای الله مونږ ته دا مدینه هم داسې محبوبه کړي لکه څنګه چې تا مونږ ته مکه محبوبه کړې وه، او د دې نه ته زیاته محبوبه کړي، ځکه د خپل وطن سره مینه چې کوم دی دا د انسان فطري عمل دی. لیکن هغه کوم حدیث چې مشهور دی د خلکو په ژبه باندې او خلکو چې حب الوطن من الایمان، دا حدیث موضوع دی، دروغ دی. د دې نبی صلی الله علیه وسلم ته نسبت کول دا صحیح نه دي. اگر که د وطن سره مینه چې کوم دی دا د انسان فطري او طبیعي عمل دی. د دې خبرو مقصد زما عزتمندو هغه زما دا دی چې موږ او تاسو له پکار دا دی چې د دې نعمت شکر ادا کړو. کوم خلک چې په خپل وطن کې اوسېږي د خپل وطن شکر ادا کول پکار دی د الله سبحانه و تعالی چې الله رب العالمین په تا باندې دومره عظیم نعمت کړی دی. او کوم خلک چې مسافر دي په بل وطن کې اوسېږي نو د هغه وطن کې چې اوسېږي او د هغې د نعمتونو نه ته پیدا کړي د هغې هم د الله سبحانه و تعالی شکر ادا کول پکار دی. لکه خاص کر هغه مسافر چې په سعودي کې اوسېږي، دلته کې الله سبحانه و تعالی دته نعمت د عظیم نعمت هغه عقیده توحید ورنصیب کړی ده. ځکه دا وطن د توحید دی، د قرآن دی، د سنت دی. دلته به چې کوم دی ته ونه وینې چې کوم ځای کې ډلې جوړې شوي، هلته کې بدعات کېږي یا قبرونه خلک عبادت کوي، طوافونه کېږي، یا چې کوم دی نو د غیر مسلم او عبادت خاني نه. دلته کې چې کوم دی ټول خلک په توحید او په قرآن او سنت باندې متفق دي. د دې وجه نه دا نعمت د الله سبحانه و تعالی دی، د دې شکر ادا کول پکار دي. دغه شان دلته چې الله سبحانه و تعالی په موږ او تاسو باندې نعمت د امن کړی دی. ډېر خلک داسې چې هغه د امن د نعمت نه محروم وي. خلک د شپې د خپل کور نه بهر نشي وتلی د یرې د وجې نه، ځکه چې امن نه وي. ډېر خلک د شپې سفر نشي کولی په لار باندې، ځکه چې امن نه وي. دلته کې الحمدلله ته به وانه ورې، ډېر کم به داسې تا ته میلاو شي چې پلانکي را لګېدلی دی وجلی دی. نه، الله سبحانه و تعالی په دې وطن باندې د امن نعمت کړی دی د خپلو دوو ځایونو د وجې نه چې هغه حرمین دي. د دې وجه نه د دې نعمت شکر ادا کول پکار دی. او دا خبره یاد ساتل پکار دی چې زمونږ او ستاسو د ټولو آبایی وطن، هغه وطن چې زمونږ پلار او مور پای کې اوسېدلی دي، نو هغه جنت دی. چې آدم علیه السلام په جنت کې اوسېدلی دی، زمونږ آبایی وطن دا جنت دی. الله سبحانه و تعالی دې مونږ او تاسو لره هغه د خپل پلار او د مور جنت هغه کور مونږ له رانصیب کړي. مونږ له پکار دا دی چې په دنیا کې د هغې د حصول کوشش وکړو، خپل ځان د جنت مستحق کړو په خپل عمل باندې. الله سبحانه و تعالی دې مونږ د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.